حیاتک انفاس تعد فکلما مضى منها نفس انتقصت به عمرو حیاتک انفاس تعد فکلما ستا جون چه دے نو داستا ساگانی دی شمار لیکیگی کل چت یو سا واخلے نو ستا د جون یو سا کمشوا نو چې بیا یو بل سا واخلې نو یو سا بل د جون کمشوا بس چې څومره شپه تیریږي ورځ تیریږي ستا د جون ساګانې کمیږي اخر دا چې دا سا به بند شي او مړ بشي عمر خو روان دی عمر خو ختمیږي نو بس په دې پوه شکنه چې بس ورځ تیریږي نو ستا دنیا کې زندگی کمیږي ستا آخرت ته چې کم دې نو ورځ نږدې کیږي ارتحلت الدنيا ارتحلت الاخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرا رسول الله سلام فرمای آخرت سفر شروع کړي دے مخ کې را روان دے ورځ تیریږي نو آخرت را نږدې کیږي تاسو دا کنه دا ورځ تیریږي نو قیامت را نږدې کیږي ورځ تیریږي نو ستا د ژوند نیټه را نږدې کیږي چې مړ کېږي با ولې چې مات فقد قامت قیامته کاغه قیامت کبرا رستو دے نو خو زما استا قیامت خو مخ کې را روان دی ځکه چې څوک مړ شو نو دا قیامت قائم شو آخرت سفر شروع کړي دی چې ورځ تیریږي نو یو ورځ نورم را مخ کې کیږي او دنیا سفر شروع کړي دی چې ورځ تیریږي نو یو ورځ نورم چې دی نو دا پشاکیږي اوزي ولکل واحدة منهما بنون ولکل واحدة منهما بنون د هر یو د دې دواړو نه بچی بچو معنا د هر یو چې دی د آخرت او د دنیا خپل طلبگار دي سوچ چې سار پاسېږي داغه سوچ دای چې آخرت لبس کوما او سوچ چې پاسېږي نو داغه سوچ صرف دنیاي چې دنیا لبس کوما سوک ټوله ورځ د نیکی سوچ کوي ا دنیا ته دونه توجه نه او سوک ټوله ورځ چې دینو د دنیا سوچ کوي آخرت ته بالکل هیر شوی دی نو دا الله نبی وی منګو تاسو بس کو فکونو توجه فکونو من ابناء الاخرته ولا تکونو من ابناء الدنيا اے خلقو د اخرت زامن جوړ شي اخرت لا ګټو کوي د دنیا زامن م جوړے گئے د دنیا بچی م جوړے گئے دنیا طلبگار م جوړے گئے ولې چنن ګره د عمل میدان دے حساب نشتا او سبا بیا صرف د حساب میدان دے بیا عمل نشتا تاسو دا کنه نن کسکه که درس کې نو مقدم که منس کې نو مقدم که خیرات کې نو مقدم که صدقه کې نو مقدم که نیکی کې نو مقدم که گناه کې نو مستاخ خدام خو سبا بیا صرف حساب کتاب دے ګوره بیا نیکی نشته ده دغه نیکی د چې کوم د دې زینه د ځان سره وړې ده نو ځان د آخرت طلبگار کا د آخرت په اولاد کې شاد دنیا بچو کې م جوړېګا چې صرف دنیا پسې لګېدل او آخرت دیر کړي ده الله اکبر او دویمه دا خبره واوري رسول الله صلی الله علیه وسلم تبزک پته لګی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده اغا داسې الله پاک هغه مرګ نه راولي یو نبی لوم الله داسې مرګ نه راولي تر سوچ نبی لمخ کې نه خبر نه ورکړې شوی نبی ته خبر ملاو شي چې ستاد اخیرنه کال دي تبسه بلکې مشوره ته غستلې کیږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل یو بنده ده خویرا اغل چې کم دینو اختیار ورکړې شو د دو د الله د اخرت تر مابینا
یعنی د دو د الله تر مابینه چې دلته پاتې کېږي که الله سره تلل غواړي فاختار ما عند الله هغه بنده د الله غوره کړل هغه څه چې د الله سره کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو دا خدا سي یو عامه غونې خبره و ان عبدا خيرا صحابو ته دا پته ونه لګیدا چې دا بنده سوکو توجه دا چې دا بنده سوکو او دل د سشي اختیار ورکړی شوی دی خو بس خبره وایوریدا خو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبره واوریدا ما ته توجه وکړه کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا خبره واوریدا نو حضرت ابوبکر صدیق په جړا شو الله اکبر جاړي نو صحابه وي منګ دې سپینګيري سړی ته ابوبکر ته حیرانو چې دې کې د جړا څه خبره ده چې دې په دې خبره باندې جاړي د الله نبی وی یو بندل اختیار ورکړې شو نو هغه چې دې غوړه کړل هغه چې د الله سره نو دې کې د جړا کم ټکې ده چې د ابوبکر جاړي خو نن ابوبکر سو وضاحت وکړه نه رسول الله وضاحت وکړه او نه صحابه په دې مطلب پوه شویو لګو ورځې بعد رسول الله چې کله وفات شو نو صحابه په دې پوه شو چې وا هغه د الله پیغمبر چې وی چې یو بندل اختیار ورکړی شوی چې د دلته پاتې کیږي او که رب سره ځي نو د رب تلل غوره کړل هغه بنده خو محمد رسول الله د تعالی ویلو چې اے نبی ته دنیا کې پاتې کیږي او که د رب سره تلل غواړي نو هغه د رب طرف ته تلل غوره کړل نو صحابه پوه شو چې وا ابوبکر په من کې ډېر لوی عالم ابوبکر په دې خبره پوه شوی او نو ځکه هغه جړل چې نور خو به د الله نبی زمونږ نه ځي که نه نبی علیہ السلام ته داسې پته وه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام حضرت معاذ یمن ته لېږه پته ورته لګېدلې وه قراینو نه الله ورته وحي کړې وه یمن ته لېږه نو حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ سره د الله د نبی ډېره مینه وه الله اکبر دا مینه هم ساجیبی دا د جانبینو نه معاذ هم سره ډېره مینه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت معاذ د سورلې مهار نیولې ده او معاذ په سورلې باندې سور کړي ده حضرت معاذ را کوشو نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله ته په سورلې مو تاسو خط روان یې تاسو سورلې باندې کېنه او زبخت روان شمه نبی علیہ السلام ورته وینا معاذ زب سورلې سره خط روانم او تب په سورلې باندې سوري علی پری خود چې بیا معاذ په سورلې سور کا او چې کله رخصتو نو حضرت معاذ ته رسول الله وی یا معاذ کې دیشي چې د دې کال نه بعد زتا بیا ویني نما او کې دیشي چې ترازی معاذ نو تب بیا زما په قبر تیرېږي زما ملاقات به ونشي نو چې کله نبی علیہ السلام دا وی نو دا خو یو عجیبه مینه وه صحابو دا کله برداشت کولی شو نو حضرت معاذ په چغو چغو په جړا شو په دې وجه باندې چې به څنګه ژوند دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات به پکې نه نبی علیہ السلام ته مرګ راغلی یعنی هغه ته معلومات و چې زه به وفات کېږم دې کال کې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام لوروا او حضرت فاطمه غلوروا چې نبی علیہ السلام بویل الفاطمه بضعه مني فاطمه چې دانو دا زما د جگر ټوکړه ده او دومره وته محبوبه وا چې په احادیثو کې راځي علماء لیکلي دي محدثینو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه د کور نته سفر باندې نو د ټولو خلکو سره چې به میلاو شو مخاخه به واغستا رخصت به واغست نو د ټولو نه آخر با رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لخت جگر فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها خواله راغی د ټولو نه آخر به نبی علیہ السلام داغې نه رخصت واغست او روان بشو او کله چې به رسول الله سلام په سفر باندې لاړ او واپس به د سفر نه راغی نو دومره ور باندې ګرانه وه چې د ټولو خلکو نه مخکې اول به جمعات ته لاړ
او چې کله جمعات نه براوت او کور ته براغې نو د ټولو ناول به د خپل لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها خواله ورته دای ملاقات وکاو دومره وته محبوبه وا نبی علیہ السلام یو ورځ فاطمه ته وې بچي راشه لگا رااله او نبی علیہ السلام بچ کلم فاطمه رااله ور پابسه دو او خپل لور به په دې تندیخ کول کړلا او بیا به ځان سره کینوله دا مو تعالی تعلیم را کوي کله باز سړی دویم وادو کی دریم وادو کی کنه هغه مخکنی بچی د ځان سره داسې کی لکه دشمن نه پریدي د سره مینا نه کوي محبت رسول الله څومره ودونه کړی دي خپل بچی تی پردي شوی نه دي حضرت فاطمه به د ځان سره کینوله نبی علیہ السلام ته اے فاطمه وګرا دې خوا کيو پټه خبره درته کوما الله اکبر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه ته په وګه خبر او کړه نو حضرت فاطمه په جړا شوا وی جړل لګ وخت بعد ورته رسول الله بل خبره کې اے بچي وګرا دې خوا کيو بل خبره درته کوم نو چې کله و تبل خبر او کړه نو فاطمه رضی الله عنها وخندل خوشاله شوا صحابیات او ازواج النبی د نبی رسول الله بی بیان ولید دا منظر حضرت عائشہ ولید حضرت عائشہ په نشو نور بی بیان په نشو چې داس کیسه وشو پټه خبره دواړو مور او پلار او لور کړل او بیا پیر فاطمه وجړل یو پیر وخاندل تاسو چل حضرت عائشہ ته وی چې اے فاطمه دا کومه خبره او چې تا رسول الله په غوا کې وکړه نو تا وجړل او چې بیا د تلګ وخت بعد بل خبره وکړه نو تا وخاندل ما ته وای زما پړه کې شک دی چې دا څه خبره وا حضرت فاطمه ورته وی دا به زما او د رسول الله په مینس کې یو راز دی یو خبره ده دا د رسول الله راز چاته نخکار کوم اپویا خلکو داسې نو لکه زمون چې پټه خبره چاته و کې هغه بس ټوله دنیا کې خوراکي بیا یو پیرا چې کله رسول الله وفات شو وخت پکې تیر شو نو حضرت عائشہ هغه خبر اړه نوځي حضرت عائشہ بیا فاطمه ته وی چې فاطمه اوس خوراته وای چې هغه څه خبره وا نو حضرت فاطمه ورته وی چې کو اوس هغه خبره ښکارا شي نو نقصان نه کوي اوس به در تعالو ما هغه کار چې سو نه خوشو کنه وای ما ته زما بابا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا خبر او کړه چې دې کال کې وځو وفات کېګم ان الله وت خبر ورکړو کنه دې کال کې به بچي زو وفات کېګم نو چې کله ما ته زما پلار دا وې نو بس ما وجړل چې دا بسنګ ژوند دي چې زما بابا پکې نه نو بیا لږ وخت بعد راته دا وې چې زه خو وفات کېږم خو زما په خاندان او زما په اهل کې اول به په ما پسې ترازې تب وفات کېږي نو په دې باندې ما خوشاله شوم نو مې خاندل چې مرګ راشي نو خدا کنه چې بابا سره یو ځای شو لار سره یو ځای شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا خاندلې مې په دیو دا جړلې مې په دیو نو مطلب مې دا چې نبی له مخ کې ناصر راځي مخ کې نه خبر راشي چې تب وفات کېږي بخاری کې حدیث ده موسی علیہ الصلوۃ والسلام دل ملک الموت راغی انسانی شکل کې راغی موسی علیہ السلام ته ته سو کې دا ورته وی چې ز ستا روح غستو په سراغلې ما ځان ته نه خو چې ز پرشته ما هغه پرشته ما چې روحونه اخلي وې ز ستا روح غستو لراغلې ما هغه دا جوړ زما مرګ په سراغلې سوک دی نو موسی علیہ السلام له الله ډېر طاقتم ور کړو جلالی سړیو هغه چې ما په مړکې ورګه زره سره مخ کې خپل عمل وکړ نو سپېړې ولا ور کړه او چې کله ولا سپېړه ور کړه حدیث د بخاری دی هغه ملک د انسان شکل کې وګنه پرشته له پیری له الله دا اختیار ور کړی دی کدار چا شکل جوړې نو جوړول شي الله نو سپېړې ور کړه نو حدیث کې راځي دا سترګې ولا بار راويستله د ډیر تاو د لاسه او تیز گزار د لاسه نو هغه ملک الموت لال الله پاک ته وی چې اے الله تازه داس انسان ته لګلې ما هو لا یرید الموت چې هغه مرګ نه غواړي
ما خو چې کله هغې ته وې ستا روح اغستوله راغلی یم نو مالې دومره سخته څپېړه راکړه چې سترګې یې راله ضایع کړه. الله خو هغه ذات دی چې د هغه خو په یو شي خرابېدو په سمېدو ټیم نه لګي. الله حکم وکړه سترګه ډایرک روغه شوه سټیک شوه. الله پاک ورته وایي تا ورته خپل تعارف نه دی کړی ورشه تعارف وکړه چې زه ملک الموت یم او الله پاک تا ته رالیږلی یم. خو الله پاک وایي چې موسی علیه السلام ته ووایه چې د غویي په شا باندې لاس کېږدوه او څومره ویښته چې ستا د دې لاس د لاندې رالل نو دومره به تاله زه د یو ویښته په مقابله کې 1 کال عمر درکمه. دونه دې خوښه ده دې دنیا کې اوسېږي او که راتلل غواړې هلته. اوس ګوره الله والا خلکو ته موسی علیه السلام چې پوه شو چې دا خو ملک الموت دی او ما نه به روح یو ځل خامخا هلي ځکه دنیا کې څوک همیشه نشي پاتې کېدی. موسی علیه السلام وایي چې دا دومره عمر ماله میلاو شي نو بیا دا خو به م یو ځل خو به ختمېږي که نه نو بیا به څه چلی نو بیا به هم دغه مرګي د مرګ نه بچاو خوشتی نه. نو موسی علیه السلام وایي چې بیا هم د مرګ نه نه خلاصېږم نو بس اوس زه روح ته تیار یم زما نه روح واخله بس دی که نه دومره زندگی. نو مقصد مې دا و چې نبی ته مخکې نه دا پیغام راشي چې ته وفات کېږې به دا نبی عالم الغیب نه خو الله ولا خبر راولیږي. نو رسول الله سلام چې په کم کال وفات کېده نو هغه 2 کرت قرآن عظیم خلاص کړو. امام نووي اشاره دیته ده چې څومره د عمر کمیږي مرګ ته نږدې کېږي نو دومره نیکي چې دی نو هغې له ډېر زور ورکه. هسې نه چې څومره عمر سیوا کېږي او موږ په دنیا کې حرس سیوا کېږي موږ نه جومات پاتې موږ نه درس پاتې موږ نه مدرسه پاتې موږ نه نیکي پاتې او دنیا کې ولګي. او رسول الله سلام چې دی په هر کال به په رمضان کې په آخري عشره کې اعتکاف کو او په کم کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده په هغې کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 عشره اعتکاف کړو 20 ورځې اعتکاف یې کړو. نو دا 10 ورځې سیوا ولې کو مسنون خو آخري عشره وه وی بیا خو ژوند شته نه نو د زور لګول غواړي. او خصوصا دا را روان وخت چې کم دی رمضان په دې کې خو به رسول الله سلام په باره کې راځي اذا دخل رمضان اشتد مئزره و ایقظ اهله. کله چې به رمضان داخل شو نو نبی علیہ السلام به خپل لنګ ټیټ که او خپل اهل به عبادت ترا بیدار که. لنګ ټیټ کول محدثین وی 2 مطلب دي. یو دا چې جما به نه کول شپه ورځ به د الله عبادت کو او دویم مطلب دا دی چې اشتد مئزره لنګ به ټیټ که معنا عبادت لبه زور ورکه. کله چې سړی یو سخت کار کوي نو دی ورته اول د خپل پرتوغاښ ټیټ کړي چې بیا که دی ته لاسونه اچوم او بره راکاږم مزه نه کوي چې بس دا کلکي. اشتد مئزره نو عبارت دی د دې نه چې بس کله ولاړه او کله ناسته کله په یو حالت کې عبادت کله بل کې. نو نبی علیہ السلام بلنګ ټیټ کو عبادت لبه چې دی نو زور ورکم. نو دا رمضان را روان دی دا دورې تفسیر مفتی صاحب شروع کړي منګ لون پکار دي چې منګ خپل لنګونه کلک کو او منګ خپل اراده کلکی کو او منګ چې دین په درس د قران کې خپ پابندۍ سره کینو. اس پته نه لګي ما درته ویلا کې دې شي چې بل رمضان ل بیا منګ یا بنیو او دام ووره که عزت غواړي که سکون غواړي که راحت غواړي دین له وخت ورکړي. دنیا به تا پس را منډې وي. من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شو نو الله د دشي او د هر شی د الله په اختیار کې دی الله به تعالی درکړي. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الله وی که چرته دی عمل کړي وي په تورات او په انجیل باندې او په کتاب چې دی ته د رب د طرف نه نازل کړي شوی دی
نو خامخا دی به د بره نه خوراک کولی او لاندې د خپو د دی نه پاس به ټیم په ټیم بارانونه وي لاندې به ښایسته رزق زرغونېدی پاس به بادشاهان چې دی هغه نیکان خلک وي لاندې رعیت به د بادشاهانو تابع وي نن خلک د دین نه غافله دی نو بره هم کار خراب دی او لاندې هم کار خراب دی پرون سهار نن سهار غالبا درس و سورې توبه کې درس شروع دی نو الله پاک کوئی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما که تاسو د الله په لار کې نه ځئ جهاد نه کوئ نو الله به درله درناک عذاب درکړي ما هغه ملګرو ته وی ابن عباس رضی الله عنهما نقل دی ابن عباس سے وایي چې هو حبس المطر هغه عذاب څه دی چې څوک د الله په لار کې جهاد نه کوي څه عذاب دی عذاب دار چې الله به باران ته بند کړي نن خلک خلی وازی کړي دی خدای باران وکي باران چرته دی څومره وخت شو باران نشته روړه ده دندونه دي روزانه اکسیډنټ کیږي خلک پریشان دي ولی الله ناراضه دی ولی منګ صرف نت تناستیو صرف اخبار ته ګورو صرف اورو چې د فلسطین په مسلمانانو باندې کم حل شروع دی سمنګ خپل خوراک کو خپل سکاک کو خپل کاروبار کو پروا هم نشته دی چې سدي ته بنوي چې دا منګ اورو ته بنوي چې من خبري گو منګي وینو هغه چغي وباسي دا غي زنانا دا غي ماشومان دا سپینګيري دا غي عوام کورونه د کرونو روپو کورونه راو ورزدل په خپل کورونو کې لاندې بند پراتی د خوراک سیستم خراب د سکاک سیستم خراب چې کوم مریضان یې هسپتالونو له یو سی په هسپتالونو کې به بمبارونه کیږي چغي وباسي د دنیا عالم ته مسلمانانو ته او مسلمانان په خپل سوچ کې او په خپل غفلت کې او په خپل عيش کې پراته دي څوک د وټونو په شوق کې دي څوک د کارونو په شوق کې دي دا غي تاسو